سید اکبر آقا یکی از مقام‌های پیشین طالبان از کابل در بحث حضور داره. جناب اکبر آقا چی فکر میکنین رهبر طالبان زنده است یا مرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو اوریدونکو ته وایي. په دې کې شک شبهه نشته چې د طالبانو رهبر چې دی هغه ژوندی دی او دا خبره چې بیا تاسو وکړله تاسو خبرو سره موږ واورېدل چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې رسول اسلام یا صحابه د دې هغه نه پټېدل نو دوی ولې نه پټېږي دوی ولې پټېږي. اوسنی حالات موږ ګورو چې په هغه وخت کې د صحابه او مشرکین چې یا کفار هغه په سلاو کې سره برابر و نو د شان نو چې هغه رسول اسلام ته از یو ورسي او هغه تر دې زیات و خو بلکې ټولو غشي ولنده د لوده غیر د اوسه بل شي نو. اوسنی حالات کې کوم ګورو امریکا د افغانستان څخه وتلي دي امریکایان خو اما لیکن تیاری په افغانستان کې وسم ترسود کوي او په افغانستان کې ګرځي او اوسنی حالات د حالات دي چې په دې کې ما فکر باندې احتیاط ته ډیر ضرورت شته. ملا محمد اخوان مرحوم چې شهید شو هغه هم امریکایانو ډیر کوشش پر وکړي د په سر باندې پیسې شي تیاری پسې ګرځي خلک پسې ګرځي د نږدې خلک یې ونیول چې د دې لپاره چې دوی وروشي خو البته هغه په ډیر پټوالي باندې چې هغه ډیر پټ او چې بیا وفات شو دوی ونه نیوي د دوی لاس ته ورنی نه. نو زه فکر کوم چې اوسنی حالات او سابقه حالات دا فرق لري او ایبت الله خدای صاحب چې دی هغه ژوندی دی خپل تشکیلات ورته چې کوي چې مرتر کم حد پورې پوی خبر یو هغه د خپل کې د طرف کېږي مشخص اگر بگوین آقای اکبر که انگیزه غیبت رهبر طالبان چی است؟ چرا اینا را از انظار عامه پنهان میکنن؟ شخصم نرای اما آواز شما خوب نامده. خب ما دوباره میپرسم که دقیق اگر بسیار خلاصه بگوین کم واضح تر که انگیزه غیبت رهبر طالبان چی است؟ چرا نمیگذارن که اونا در انظار عامه ظاهر شوند؟ لکه ما چې وختي وویل مشخص خبره دا کومه چې تر اوسه پورې طالبان خپل احتیاط کوي خپل رهبر ته وایي چې ته به تر یو وخته پورې ځان نه ښکاره کوي چې څو د طالبانو قوت داسې حاصل شوی نه وي چې د دنیا خلک یې په رسمیت ونه پیژني او حکومت یې رسمي حکومت نسی په هغه صورت کې چې حکومت یې رسمي حکومت سي بیا که یو خساره ورسیږي هغه د خساره والاو به ملامت بلل کیږي دا چې د دوی حکومت په رسمیت پیژندل نه دي چې او که دوی ته خساره ورسیږي بیا هیڅوک دا نه وایي چې دا د طالبانو د حکومت یو رهبر د منځه یو چا یوري پلانکي یوري. نو اوسنی حالات زما فکر باندې دغه حالات دي چې کوشش د دې طالبان خپل کوي چې تر رسمیت پورې زما فکر باندې دوی رهبر وپټ. خب بار نخست فرماندهان طالبان در قندهار جمع شدن و به ملا عمر بیعت کردن و به میگونه او را امیرالمومنین خود خواندن، اما این بار چنین بیعت نشد. شما فکر میکنین که حتی به اساس رویکرد خود طالبان نیز حکومت فعلی طالبان فاقد مشروعیت است؟ دا هغه فرق لري دا چې اول واري رهبر سو په هغه وخت کې د سره بیعت وسو اوسنی حالاتو کې چې حکومت د دوی لاس ته رسیدلی دی په هغه وخت کې د دوی لاس ته حکومت نو رسیدلی یوازې قندهار او بعضې منطقې د دوی په لاس کې وي ټول افغانستان د دوی په لاس کې نو اوس ټول افغانستان د دوی په لاس کې دی. زما فکر باندې اوسنی د د لپاره بیعت نور خلک دي د لپاره بیعت کوي دا بیعت چې دی په شرعي طریقه باندې دا نه دی لازم چې هغه به خامخا امیرالمومنین یا امیر د خلکو سره په خپل لاس باندې خپل بیعت کوي کولای شي چې هغه یو چاته اجازه ورکړي هغه څوک چې د اجازه ورکړي هغه د په اجازه باندې د خلکو سره بیعت واخلي. نو دا اوسنی حالات هغه حالات بدل دي. اوس ټول افغانستان یو دم په لاس ورالي نو دلته بیعت هر څوک دغه چا سره کوي چې د ټاکلي وي
او دوهمه هغه وخت چې امیر المؤمنین په کندهار کې وټاکل شو بیعت ته ضرورت و اوس چې کوم وخت په کوم ځای کې ټاکل شوی دی ډیرو خلکو په هغه وخت کې عدد اتباع چې دي هغه په هغه وخت کې بیعت ورسره وکړي. درست. شما گفتین که شرایط فرق کرده. خب حالا وقت رهبر و پیشوا غایب است و مردم او را نمیبینن و روی زنده و مرده بودنش هم شک دارن. آیا فرامین این نوع رهبر بر مردم میتونه قابل قبول و رعایت باشه؟ هغه په هغه صورت کې وی چې چا نه ویلدلی. ما په فکر باندې د دوی د طالبانو رهبر چې دی هغه ډیرو طالبانو لیدلی دي. دا اوسنۍ حال کې تاسو به خبر یاست چې طالبان دي هلته په کندهار کې د سره ویني د سره د هدایت اخلي د سره مجلس کوي. نو اکثر خلکو لیدلی دي. راځي ته چې عام خلکو نه دي لیدلی. د عام خلکو لیدل به ما په فکر باندې هغه تر دغه رسمیت پورې تعلق لري. که د رسمیت پیژندلو سلسله راغله په هغه صورت کې به بیا عام خلک هم هیبت الله اخندزاده صاحب وویني. اما مردم دوست دارن رهبر یک حکومت را که سرشان حاکمیت میکنه ببینن، بشناسن، صدایش بشنون، مستقیم از خودش کدام پیام دریافت کنن. خب اونا در قندهار هستن، فقط در یک ولایت هستن. افغانستان 34 ولایت داره. در ټوله داسې موضوع لکه د اسلام رأس ته چې وګورو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې په خپل وخت کې خلیفه و یا امیر المؤمنین و هغه په مدینه منوره کې ناست و. د په ځای باندې به په نورو منطقو کې هغه د جنگ خلک چې خالد بن ولید یا نور څوک و بیعت به د خلکو څخه اخیستي او هلته به هغه تللی و. هغه ولایتونه به یې نیولی و، والیان به ټاکل کېدلی و. خو یو وخت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې په یو کلا باندې جنګ و، کلا نه نیول کېدله. د خلکو تقاضا دا و چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خپل راسي، بیا حضرت علي کرم الله وجهه نور صحابه ورته وویل چې ته ولاړ خپله. یو وارې دی تللي دي. نور په هغه نورو ولایتونو کې ټول ولایتونه چې وه په هغو ولایتونو کې چې وه صحابه وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په ټولو باندې نه سپی رسېدلی. ټولو منطقو ته نه دی تللی دي، نه جنګو ته تللی دي او نه په ټولو منطقو کې ولایتو ته تللی دي، نه ولایتونه ور معلوم وه. نو دا خو ضرور نه دی چې رهبر به په کندهار کې ناست وي او نورو منطقو ته به نو خامخا ځي. په کندهار کې به یوازې نه کښېني. ملا مدمر اخوانم ټولو خلکو لیدلي وو په کندهار کې به یوازې ناست وو. نورو خلکو ته فرمانونه نور ځایه ته لېږلی وو، فرمانونه اجرا کېدله. غیبت رهبر طالبان روی به رسمیت شناختن این گروه چقدر تاثیر داره؟ فکر نمی‌کنین که بخش از تعالل جامعه جهانی همین مسئله بوده باشه؟ دا خبر دی بیا نرالتم. گفتم که دوباره تکرار میکنم جناب اکبر آقا، غیابت رهبر طالبان روی به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان یک دولت چقدر تاثیر گذاشته؟ فکر نمیکنین که جامعه جهانی هم این مسئله را به خاطر مسئله به رسمیت شناختن به تعویق انداخته، به خاطر که رهبر هنوز ندیدن، نمیشناسن، مطمئن نیستن که زنده است نیست، این گروه از کی دستور میگیرن؟ جامعه جهانی چې دی هغه ټول بل نور مطالب لري. تر کومه وعده پورې چې اوس دوی شرایط یې دي هغه د رهبر د لیدلو د نه لیدلو یا د غیاب د نه غیاب خبره زما په فکر باندې هغو نه ده کړې. هغه چې وایي په افغانستان کې درې شیان دي چې هغه به طالبان مني. د حقوق د بشر حقوق دي. البته د بشر حقوق چې دوی خپله تعبیروي په هغه رقم باندې نه ده چې د افغانستان خلک یې تعبیروي. او د ښځو حقوق دي هغه چې دوی یې تعبیروي نه ده چې د افغانستان د خلکو اسلام د دوی د اسلام تقاضا او د دوی تقاضا او د افغان شمول حکومت چې هغه دوی تعبیروي هغه دوی. نو دا ټوله تحمیلي شیان دي. په دې کې زما فکر باندې د رهبري خبره نشته او نه په رسمیت په رهبري پورې اړه لري. طالبانو د خپل وزیران ټاکلي دي او خپله کابینه یې ټاکلې ده او ورځ په ورځ باندې نور هم په مخ باندې روان دي په ټاکنو کې. نو زه فکر کوم چې دوی خو به د رهبر ته څه ضرورت شته چې رهبر وینو یا نه وینو یا د هغه رسمیت د رسمیت د هغه په لیدلو پورې یا د هغه په غیاب پورې اړه لري یا نه لري. زما فکر باندې دا دوی نه مطرح کړې ده او نه دا خبره مطرح ده. د دوی خبري شرایط چې دي هغه نور دي چې ما اشاره ورته وکړه.
خب امین شرایط جامعه جهانی را اگر در نظر بگیریم، طالبان به خواستای جامعه جهانی برای به رسمیت شناختنشان اعتنایی نداره. فکر میکنیم بخش از مشکلات کشور که فعلا جریان داره همین مسئله لجاجت طالبان باشه و در امین ریشه داشته باشه. زه فکر کوم چې دا مسؤلیت یې ټوله د جامعه جهاني په غاړه دی. افغانستان 20 کاله دی د اور په لمبو کې وسوځي، دربدره کې ټوک ټوکې کې دغه حالت یې راورسوي چې اوس موږ تشې وینو. نو زه فکر کوم چې دلته خبره ډېره اسانه ده که جامعه جهاني دا خبره اسانه خلاصوي، هغه ډېره اسانه خلاصېږي. خو صرف په تعبیر کې فرق لري. کم شرایط چې دوی ادعا کوي هغه دوی تعبیر جلا کوي، طالبانو یا د افغانستان ملت ولس یې جلا کوي. ښه خبره به دا وي چې دوی د تعبیر په باب باندې د افغانستان د ولس مراد وکړي، د افغانستان د ولس په مراد باندې یا د هغو په تعبیر باندې دوی د افغانستان موضوع حل کړي. دا به ډېره ښه خبره وي. او که نه وي دوی خپل تعبیر دلته راوړي. 20 کاله جنګ په چی شي باندې وسو، خو د دوی تعبیر د خلکو نه خوښ، د دوی وجود دلته د خلکو نه خوښ. نو ښه خبره به دا وي چې دوی د خپل تعبیر په افغانانو باندې تحمیل نه کړي او د افغانانو تعبیر چې افغانان کوم تعبیر د دغه درو شانو چې د بشر د حقوقو تعبیر افغانان کوي او یا مثلا د ښځو د حقوقو تعبیر افغانان کوي یا د افغان شموله تعبیر افغانان کوي. دا نه وایي چې په افغانانو کې خاص طالبان یا ملت افغانستان ته واک ورکړي چې هغه کوم تعبیر کوي په هغه تعبیر باندې هر څوک خپل عنعنات لري. او د افغانستان خلک ټوله مسلمانان دي او اسلامي نظام خپل ځان ته نظام غواړي. نو زما فکر باندې هغه تعبیر چې افغانان یې کوي په هغه تعبیر کې ولاړ سي، نه هغه چې د دوی تعبیر وي. بسیار تشکر از شما سید اکبر آقا.